په لاره باندې زه یو دوه منافقین دي ورسره ورته وایي موږ ستا د سفر ملګري کېږو بس دواړه روان شو ورسره چې داسې یو ځای ته ورسېده یو بیابان دی یو ویراني ده یو میدان دی هلته یې راونیوه خنجر یې ورپسې روویسته توره یې روویسته هر څه یې ترې واخېسته ورته وایي تش دې په دې باندې وجنو چې ته په پیغمبر د ایمان لوړی ته وایې چې دا برحق پیغمبر دی خو منافقانو ظاهرا خو ځان اسلام کې داخل کړو نو دی आवाज کی یا رحمان غسنی اے رحمان زما مدد وکا دویم आवाज کی یا رحمان غسنی یا رحمان زما مدد وکا چې دریم आवाज کی یا رحمان غسنی نو یو شاه سوار په اس باندې سور سړی را روان دی او توره ورسره ده چې څنګه راځي یو نم سر کټ کوي بل نم سر کټ کوي دی ورته وایي څوک یې کم ځای نه راغی وی زه فرشته یم وی پیلنی आवाज دی چې وکړو وی زه په اوم اسمان باندې وم نو وی زه پیلنی اسمان ته راغم وی دویم आवाज دی چې وکړو ځمکې له راغم او دریم आवाज دی چې وکړو زه تا سره ودرېدم وی الله راته ورشه مدد یې وکړه زما نوم یې اخیستی دی مدد غواړي په زړه کې هغه د الله تعالی حقانیت پیدا کول دي زمونږ په معاشره کې مونږ کې نفاق زیات شوی دی منافقت زیات شوی دی په خوله به یو سره یو شان دی چې بل سره به کینو یاره بس هغه به بد شروع کړي چېرې دې پلانې کې خدا عیبونه دي زه خو ورسره هسې ناستم هغه نفاق زیات دی زړه کې ګندګي ډېره پرته ده نو دې د وجې نه که چېرته مونږ قرآن تم کینو نو ړم تنګېږي هغه لذت راله نه راکوي اسید ابن عزیر رضی الله تعالی عنه د شپې قرآن مجید تلاوت کوي یو اس دی چې د قرآن مجید تلاوت یې کولو خوند به یې د اخیستو نو هغه په ترپکو شو ده به تلاوت بند کو خوا کې ورسره زوی پروت وي هسې نه چېرته هغه د خپو لاندې نه کي سهار لاړو حضور پاک ته یا رسول الله وي داسې ماجره راسره شوې ده چې زه تلاوت شروع کړم اس په ترپکو شي وی یو سید وي ستا د دې قرآن هغه یو لذت دی هغه یو مزه ده چې د اسمان نه فرشتې راکوشوي وي ستا تلاوت یې اورېده او که چېرته تا دا تلاوت نه وې بند کړی نو سهار به د خلک چې مانځه راته د ټولو به کتلي وو چې فرشتې ناستې ستا تلاوت ته نو دا هغه لذت دی خوند به یې وله ورکولو چې تلاوت به یې کول که مونږ قرآن راوالو ړم تنګېږي که مسجد ته ننوځو مسجد کې مړه تنګېږي که امام یو 2 منټه لیټ شي هغه ته مړه تنګېږي چې یاره زما خو کارونه دی خو افضل دي دا مونځ خو بس په ما باندې یو بوج دی دا قرآن راخلم دا په ما باندې یو اضافي